بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه دا کتاب کې هدایت النحو کې اول مقدمه ویله. د مقدمه نه بعد په مقدمه کې په اول فصل کې د علم النحو تعریف موضوع غرض وي. بیا په دویم کې کلمه او د کلمې تعریف او د کلمې درې اقسام: اسم، فعل، حرف. د اسم فعل حرف وجه تسمیه، د اسم فعل حرف ولي وي، د اسم فعل حرف تعریفات او د اسم فعل حرف علامات دا ویلو. بیا دا غینه بعد کلام ویلو. په کلام کې د کلام تعریف او کلام د نون منسسه وي، جمله مرکبه، مرکب اسنادی، مسند څه ته وایي، مسند له څه ته وایي، جمله اسمیه، جمله فعلیه، دا مخکې مونږ ویلو. بیا دا غینه بعد د وی چې دی کتاب کې زبر اسم فعل حرف ذکر کومه. نو مقصد اول هغه بیا په اسم ذکر وکړو. القسم الاول کې د اسم او د اسم الاول دا بیان کړل چې اسم په دوه قسمه دی، اسم معرب دی، اسم مبني دی. نو معرب شروع کو د اسم معرب تعریف، اسم متمکن اقسام، اسم متمکن اصناف، نه قسم اصناف دا بیان کړل. او داګه نه بعد منصرف او غیر منصرف په بل فصل کې ذکر کړل چې بای کې اسباب من صرف، نه اسباب په تفصیل سره مکمل ذکر کړل. داګه نه بعد دوی چې دا اسم متمکن په دې کې درې شذونه دي، یعنی دې کې چې عمل کول کېږي نه یو مرفوعات دي، یو منصوبات دي، یو مجرورات دي او یو توابع دي. نو چې دا کتاب با د اقوا درې مقصدونو کې وکم. مقصد اول کې به مرفوعات بیانوم، په دویم کې به منصوبات بیانوم او په دریم کې به مجرورات بیانوم، بیا به توابع بیانوم ان شاء الله. نو مرفوعات دا به مخکې مقصد اول کې مرفوعات دا اتو: فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، دا حروف مشبع بالفعل خبر، دلائل فی الجنس خبر، دا افعال ناقصه اسم او دا ما ولا مشبهتان بلیس اسم. بیا موږ دا ویلو چې فاعل دا هر هغه کل اسم قبله فعل او صفت، هر هغه اسم ته لګي چې مکه د فعل وي یا صيغه د صفت وي او د دې فعل یا شبه فعل نسبت د اسم ته شوی په دې طریقې سره چې دا په دې پورې قائم وي، واقع بنوي. بیا موږ دا ویلو چې د فاعل بکله موږ مذکر راوړو، کله به مؤنث راوړو، کله به واحد تسنیه جمع راوړو، هغه قاعده ویل شوې. بیا نائب فاعل لای تعریف او دای خبرې شوې. مبتدا خبر تعریفات شو. مبتدا خبر کې عامل څه شی دی؟ مبتدا خبر موږ څنګه پیژنو په کلام کې چې دا مبتدا دی او دا به خبر دی. مبتدا با نکره مبتدا واقع کړي چې کله واقع کړي د نکره مخصص شپږ صورتونه هغه ذکر شو. نور د مبتدا خبر متعلق خبر اتره دا شوې. بیا د حروف مشبہ بالفعل په باره کې موږ دا ویلو چې حروف مشبہ بالفعل څه ته وایي. دته دا حروف مشبہ بالفعل ولي وي؟ کم کم حروف دي، عمل سره، مثال سره، قاعده سره. دا افعال ناقصه چې موږ دا خبره کړو چې افعال ناقصه کم کم دي، د افعال ناقصه ولي وي؟ عمل سره، مثال سره او یو دوه درې قاعده موږ دغه متعلق بیان کړو. بیا ما ولا مشابهتان بلیسا، د ما ولا د لیس سره په څو خبرو کې مشابهت لري، کمی کمی خبرې دي. په ما ولا کې سفر راځي، مثالونه یې سری او دلایل فی الجنس په باره کې موږ خبره کړو. نو دا مرفوعات اوشول. وس د دې ځای نه اخوا منصوبات بیانېږي. منصوبات یعنی چې هغه په حالت نسب باندې، په حالت نسب کې یو څه واقع وي نه د منصوب لګي. په حالت نسبی کې یو څه واقع وي، یو اسم چې کله په حالت نسبی کې راغلی نو هغه ته ویلېږي منصوب. منصوب حالت نسب د نسبی سلور دغری سلور علامی دي. یعنی کله چې په اسم باندې په دې سلور علامو کې یو علامه راغله نو هغه به منصوبي. بیا به منصوباتو کې بسې نه موږ وسوایو. په د ټول نه اولنۍ نخه په حالت نسبی کې او د منصوب د لپاره اولنۍ نخه هغه فتحه ده، فتحه. او دا فتحه د علامه اصلي ده، اصلي. یعنی عام طور باندې چې دغه راغلی، عام طور باندې چې منصوب راغلی نو بای باندې فتحه راځي. لکه په مفرد منصرف صحیح کې دا فتحه راځي، په مفرد منصرف جاری مجرای صحیح، جمع مکسر منصرف د دې حالت نسبی په فتحې سره. دغه شان دی کله کله دا په کسرې سره هم راځي، لکه په جمع مؤنث سالم کې حالت نسبی چې دا په کسرې سره ده. عام طور باندې فتحې، عام طور باندې فتحې، او چې کله جمع مؤنث سالم نو بدې کې دا کسره
هم راتلی شي. او د دې نه علاوه یا ما قبل مکسور، یا ما قبل مکسور، او یا ما قبل مفتوح، دا درې څلور علامات دي د حالت نسبی. یعنی نسبی یعنی یو اسم چې منصوبي نو کله به باندې فتحه راغلی او عام طور باندې په دې باندې فتحه وي. دویم نمبر چې په دې باندې کسره راغلی، کسره صرف په یو صورت کې راځي په حالت نسبی کې، کله چې کله اسم جمع مؤنث سالمی، کله اسم جمع مؤنث سالمی، لکه زم رأیت مسلمات، نو دلته کې دا رأیت فعل فاعل له او مسلمات دا د دې لپاره مفعول به ده او مفعول به د منصوباتونه ده، لیکن دلته کې حالت جر تابع، حالت نسبی تابع د حالت جری ده. پوه شوي په دې باندې ها؟ نو او دغه شان یا ما قبل مفتوح، یا ما قبل مفتوح دا صرف راځي په دای کې په متثنیه کې یا ما قبل مفتوح رأیت مسلمین، او یا ما قبل مکسور دا راځي په اسماء سته مکبره کې هم او په جمع مذکر سالم کې هم. په اسماء سته مکبره کې لکه زم رأیت دا الف ما قبل مفتوح، الف ما قبل مفتوح لکه رأیت اباک، او یا ما قبل مکسور په دای کې په جمع مذکر سالم کې رأیت مسلمین. ته په دې باندې پوه شوې؟ او منصوب نه مطلب دا دی چې دا په حالت نسبی کې یو څه واقع وي، یعنی په 12 منصوباتو کې یو څه واقع وي. منصوبات ټول 12 دي. د یادولو اسانه طریقه دا ده چې 15 پکې مفاعیل دي، اې د مفاعیل 5 وي، مفاعیل 5 لکه موږ وایو مفعول مطلق، مفعول به، مفعول له، مفعول فيه، مفعول معه. مفعول مطلق، مفعول به، مفعول له، یعنی دا یو مفعول له ولولې مطلق دی، مطلق معنی چې اس قسم قید وسره نه، او بیا به له فيه معه، به له فيه او معه، یعنی مفعول به، مفعول له، مفعول فيه او مفعول معه. دا 15 مفاعل دي او دا په منصوباتو کې اصول دي. د دې نه علاوه نور چې نو هغه حال، تمیز او مستثنا، حال، تمیز، مستثنا، دا دریبه لاول په 15 منګه په یو صاحبانه وایو، مفعول مطلق، مفعول به، مفعول له، مفعول فيه، مفعول معه. دا 15 بیا به درې منګه وایو په جدا صاحبانه حال، تمیز، مستثنا، حال، تمیز، مستثنا. وسغه څلور چې کوم په مرفوعاتو کې ویلو نه عقب وایو، لکه حروف مشبہ بالفعل، لال فی الجنس، او افعال ناقصه، او ما ولا مشبهتان بلیسا. خو مونږه الته کې چې د چا اسم ویل جلل به خبر وایو، الته د چا خبر ویل جلل به اسم وایو. لکه مونږه د حروف مشبہ بالفعل خبر مونږه په مرفوعاتو کې ویلو، دلال فی الجنس خبر مونږ په مرفوعاتو کې ویلو، جوس په بری کې د حروف مشبہ بالفعل اسم او دا ما ولا د حروف مشبہ بالفعل اسم او دلال فی الجنس اسم دا هم په منصوباتو کوو. الګ موږ وی د افعال ناقصه اسم، د ما ولا مشبهتان بلیس اسم، دا په مرفوعاتو کې دي. نو د افعال ناقصه خبر او د ما ولا مشبهتان بلیس خبر دا په مرفوعاتو کې. بالکل آسان یادول لري. 15 مفاعیل، مفاعیل 5 ورته وي، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول به، مفعول فيه او مفعول معه. حال، تمیز، مستثنا، او د حروف مشبہ بالفعل اسم، دلال فی الجنس اسم، د افعال ناقصه خبر او دا ما ولا مشبهتان بلیس خبر. دا 12 د منصوبات دي. پرې باندې پوه شئ؟ دا 12 منصوبات دي. دا د پوره وای به زمخه. المقصد الثاني فی المنصوبات، دیم مقصد دا په منصوباتو کې ده. نو مصنف رحمت الله علیه چې کله فارغ شو د مرفوعات او د بیان نه، نو شروع وکړه اوس په بیان د مقصد ثانی کې چې هغه منصوبات دي. بیا مرفوعات پسې منصوبات څنګه ذکر کړل چې مرفوعاتو کې او په منصوباتو کې په دوانو کې د دې هغه فاعل پدې کې عامل وي، پدې کې عامل وي، یعنی کم چې مرفوع وي عام طور باندې نو پدې کې هم عامل دا فعل وي، او پدای کې چې نه په بدای کې په منصوباتو کې هم عامل چې دا فعل وي. لکه ضرب زیدون عمرن ده، نه لګي دا زیدون دا مرفوع ده او عمرن منصوب ده، په دوانو کې عامل یو ده چې هغه ضرب ده. خادم عامل پکې یو د ندوان د دیو ندوان په یو بس ذکر کړل. بیا دا چې منصوبات او مجرورات، منصوباتو کې با منصوبات او د مرفوعات او عامل وي،
دای په دې بس ذکر کړل او د مجرورات او عامل چې نه هغه حرف جر نه هغه رستو ذکر کو بیا منصوبات مقدم کړل په مجرورات باندې د دې وجه دا ده چې منصوبات ډیر دي او مجرورات کم دي د دې وجه نه دی بیا چې لکه ډیر والی د ګورو جو پکار خدا ته چې بیا نه منصوبات د مرفوعات نه مخکې کړل نو ال دغه موږ وجه ویلو چې مرفوعات موږ ځکه مخکې کړی دي چې دا په کلام کې عمده واقع کیږي یعنی دا فاعل واقع کیږي یا نائب فاعل واقع کیږي یا مبتدا واقع کیږي نو دا په کلام هغه اصل ځایونه دي نو ځکه هغه ذکرې بیا دا خبره پدای کوم شو په مرفوعات کوم شو دل بیا په منصوباتو کې زم تاسو سره جواب راکړي چې دا منصوبات دل الاسماء المنصوبه دا لیکل لري نو اسم چې دا خو مفرد ده مذکر ده او منصوبات د دې لپاره جمع راغل په الف او تا سره ها نو څه جواب ده ها دا اسم مذکر لا عاقل له او دا مذکر غیر عاقل د صفت جمع په الف او تا سره راځي د مذکر غیر عاقل د صفت جمع په الف او تا سره راځي نو دا جواب دی الاسماء المنصوبات ذکر الاسماء المنصوبه 12 قسما اسماء منصوبات دا 12 قسمه باندې دي اوسو قسمه باندې دي په 12 قسمه باندې دي المفعول المطلق وبه نمبر 1 مفعول مطلق ته وبه نه مطلب دا دی مفعول به وفيه مفعول فيه وله مفعول له مفعول معه حال تمیز مستثنى اسم ان واخواتها خبر كان واخواتها والمنصوب بالتي لنفي الجنس او خبر ما ولا مشبهه بليس دا دول سرینه دا مرفوعات منصوبات دي منصوبات د ډول ما تاسو وي چې بنځه به موږ جدا ته مفعول مفعولات لاول به مفعول مطلق وایو بیا به دوه وټه کوله وایي مفعول له او مفعول به او مفعول له فبه او په له کې دوه وټه کړي به او له او بیا به درې مفعول فيه او مفعول معه فيه او معه مفعول مطلق مفعول به مفعول له مفعول فيه او مفعول معه بیا به درې جدا وایو حال تمیز مستثنا او بیا به څلور کمی کې به مخکې لکه حروف مشبه بالفعل اسم دلالة في الجنس اسم د افعال ناقصه خبر او د ما ولا مشبهه بليس خبر پرې باندې پوه شئ خارج بیا پرې کې تفصیل شروع کړل نو پای کې نمبر 1 دی مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق پر نور مفاعیل باندې زګه مخکې کو چې دا د هیڅ قسم قید چې دا غو سره نشته دی د نور سره قیدونه دي او دا مطلق دی مطلق ویلېږي چې په غیر د قید نه ذکر کول نو پدې کې چونکه قید نشته دی پدې کې چونکه قید نشته نو دا ځکه مخکې ذکر کړل پدې نورو کو قیدو مفعول به دی او له دی او معه دی او فيه دی پوه شو به باندې نو دی وجنا دای مخکې کړه دی په ټولو باندې خادي بیا دغه دي ته چیر څنګه مفعول سره د به قید لګیدل مفعول له سره د له قید لګیدل د مفعول معه سره د معه قید لګیدل نو د څه کو د مفعول مطلق سره د مطلق قید هم لګیدل کنه نو وای دا دي نوم نه دی بلکې مفعول مطلق دار مطلق د دې هغه د دې د خبر ظاهرول لپاره دی چې دې سره هیڅ قسم قید نشته دی اسم قسم قید وزن چې یوازې څوک مفعول وای چیرې دا مفعول له نو مفعول به یوازې مراد چې دا مفعول مطلق به مفعول مطلق به پوه شو به معنی او چې کله دا بل مفعول ته مراد اخلي نو بیا به سره د قید ملګری کوي چې به دی او کله هو دی او کفی دی او کما هو دی نو مفعول مطلق چې هر قسم قید نه خالی بل دا چې دا مفعول مطلق په نور باندې ځکه مخکې کړه دی چې د دې فاعل سره مشابهت ده د فاعل سره مشابهت ده د فاعل سره مشابهت څنګه ده ځکه په هر فعل کې درې سيزونه وي په هر فعل کې درې سيزونه وي یو پکې معنی مصدری وي یو پکې نسبت ال الفاعل وي ایو پکې نسبت ال الزمان وي یو پکې سوي معنی مصدری پکې لکه زمې ضربا نو بلې کې زمې یو هغه یو کس وهل کړي وو په تیر شوه زمانه کې نو هغه یو کس دا نسبت ال الفاعل له او په تیر شوی زمانه دا نسبت ال زمان له او وهل کول دا چې دا معنی مصدری ده نو په هر یو فعل کې دا درې څه موجود وي معنی مصدری پکې هم موجود وي او نسبت ال الفاعل پکې هم موجود وي او نسبت ال زمان پکې موجود نو د فاعل سره د دې مشابهت ډېر ده ځکه چې دا
مصدر د فاعل مصدر او فاعل دا دوانه د فعل په جزونو کې جز دي نو الګي فاعل مکه کړه او دلګي مصدر مکه کړه لکه پوه شئ مفعول مطلق تعریف سره هو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله ومصدر بمعنى فعل مذكور قبله هو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله یعنی مفعول مطلق دا هر هغه مصدر ته وایي چې د فعل مذکور په معنی باندې وي یعنی هغه فعل چې دینه مخکې ذکر کړل شوی دای په معنی باندې وي مفعول مطلق څه ته وایي هو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله یعنی هغه مصدر ته ویلېږي چې دینه مخکې کوم فعل ذکر شوی دا مصدر د دغه فعل په معنی باندې وي هو مصدر دا هغه مصدر ته ویلېږي بمعنى مذکور بمعنى فعل مذکور قبله چې دا د مخکنی ذکر کړل شوی فعل په معنی باندې هو مصدر بمعنى فعل مذکور قبله یاد بشي دا مفعول مطلق څه تعریف ده مفعول مطلق دا هر هغه مصدر ته وي لکه مصدر نه کنه راځي د مفعول مطلق نه وي مفعول مطلق دا هغه مصدر ته وي چې د دینه مخکې کوم فعل ذکر کړل شوی دی نه دا د هغه په معنی باندې وي پوه شئ کچرتا وز د سر ناړو مصدر نه راغلی لکه ته ضرب زید عمرن نو عمرن دا مصدر نه دی نو لهدا دې ته مفعول مطلق نشي ویلی یا مصدر راغلی دی خو د مخکې فعل ذکر کړی شوی دی د هغې په معنا باندې نه وي لکه ته ضربته تعدیبا وز دا تعدیبا مصدر دی او مخکې د فعل هم راغلی دی خو دا تعدیبا د مخکینی فعل په دا باندې دی په معنا باندې دی د مخکینی فعل په معنا باندې دی نو لهذا دې ته مفعول مطلق نشي ویلی کېدی پوه شئ دریم نمبر خبره پکې دا ده چې دا فعل به د دې نه مخکې ذکر شوی دا فعل به د دې نه مخکې ذکر شوی اوس که داسې ووایې الضرب الذي وقع علیه زیدون الضرب الذي وقع علیه زیدون نو اوس دلته کې الضرب مصدر دی خو چونکې مخکې د فعل نشته دی نو لهذا د الضرب دغه نشم ویلی مفعول مطلق ورته نشم ویلی پوه شوئ نو مفعول مطلق څه ته وایي هر هغه مصدر ته وایي چې د دې نه مخکې کوم فعل ذکر کړلی شوی دا مصدر د هغې په معنا باندې وي دا مصدر د هغې په معنا باندې وګوره ورته المفعول المطلق المفعول المطلق مفعول مطلق څه ته ویلی کېږي هو مصدر دا هغه مصدر دی بمعنى فعل مذکور چې وي هغه په معنا باندې دا فعل ذکر کړلی شوی قبله مخکې د دینه اوس دغه مصدر چې مخکې ذکر کړلی شوی نو دې بیا درې صورتونه دي څو صورتونه دي درې صورتونه دي یا به د دې چې نه دا به حقیقتا به ذکر شوی لکه ته ضربت ضربن نو دلته کې دا و ذکر کړی شوی دی حقیقتا ذکر کړی شوی دی او یا به دا حکمن ذکر کړی شوی څنګه ذکر کړی شوی حکمن لکه ته ضرب الاعناق قرآن مجید کې فضرب الرقاب نو ضرب الرقاب حاصل کو اضربوا ضرب الرقاب خو شو بنه باندې یا با دا د دسی فعل دا یا به دا مکه به فعل نوی ذکر کړل شوی یعنی یا خو به فعل حقیقتا ذکر کړل شوی لکه ضربت ضربن یا به فعل حقیقتا نه بلکې حکمن به فعل محذوف وي لکه ضرب الرقاب چې په اصل کې سره اضربوا ضرب الرقاب اصل کې سره او کله به مکه فعل نه راغلی خو دسی اسم به راغلی چې پای کې په معنا د فعل پرته دسی یو فعل به پکې راغلی چې پای کې په معنا لګته زید ضربن نو ځل لګي را ضربن د دې نمک فعل نشته له خو دسی اسم ته راغلی چې پای کې معنا د فعل پرته را یعنی شی به فعل ته مخ راغلی ده پوه شو به باندې ولګه پوه شوي دا څه ته وایي مفعول مطلق څه ته وایي هر هغه مصدر ته چې مخکې ته داسې فعل ذکر هر هغه مصدر ته ویل کېږي چې د مخکینی فعل په معنا باندې چې د دې نه مخکې کوم فعل ذکر کړل شوی دی په معنا باندې اوس دا مخکې ذکر کېدل د دې څو صورتونه دي درې صورتونه دي یا خو به مخکې دا حقیقتا ذکر وي لکه څه مثال ضربت ضربا یا به تقدیرا معنا دا چې په لفظونو کې موږ نه کړی هغه حذف شوی لکه ضرب الرقاب اصل کې څنګه و یا به د مخکې فعل نه خو داسې اسم به وي چې هغه اسم به په معنا دا
فعل وي لکه زید ضارب ضربا لکه پوه شو به معنی ها وز دا مفعول مطلق د دې درې قسمونه دي مفعول مطلق د سره بار راوړل کېږي نو مفعول مطلق د دریو سيزونو بار راوړل کېږي مفعول مطلق د سره بار راوړل کېږي د دریو سيزونو بار راوړل کېږي څو سيزونو بار نمبر 1 مفعول مطلق برای تاکید مفعول مطلق برای نوع مفعول مطلق برای عدد ما ته وګورئ مفعول مطلق د څو سيزونو بار راوړل کېږي د دریو د پاره د څو سيزونو بار نمبر 1 د سره بار تاکید د پاره نمبر 2 د نوع د پاره نمبر 3 مطلب دا دی چې مفعول مطلق کله کله با د تاکید د پاره راوړل شوی تاکید معنی دا نه چې دا مخکینه فعل با چې دا مخکینی فعل د معنی به مضبوطه کړي تاکید مضبوطول دی ویلږي لکه ته ضربت ضربن ما هو په وهلو سره مطلب وهل مو سره ډیر زیات وکړل نو دلته کې دا ضربن دا د مخکینی فعل په معنی باندې او صرف د تاکید د پر راغله چې د فعل او د مصدر مدلول یوي نو الله کې با مصدر چې نه دا سره پر راځي دا دغه د پر تاکید د پر تاکید او پیژن ولګه چې په مخکینه خبره کې څه کوي تاکید پکې پیدا کوي تاکید پکې پیدا کوي خادم دویم نمبر مفعول مطلق دا راځي د نوع د بیان د پاره چې دا فعل په کومه طریقه باندې واقع شوی دی دا فعل په کومه طریقه باندې واقع شوی لکه جلست جلسه القاری زکینا اسلام د قاری صاحب د کیناستو په شان دي نو ځل لګي جلست فعل فاعل له جلسه القاری مرکب اضافي جلسه مضاف القاری مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف الیه دا مفعول مطلق دی او د نوع لپاره دی چې دا فعل مذکور د فاعل نه په کومه طریقه په کومه نوع باندې واقع شوی دی په کومه نوع په کومه طریقه باندې واقع شوی دی خو شو به معنی او د دې دغه داره پہچان داره چې کله مفعول مطلق مصدر وي او د فعلتون په وزن باندې د څه په وزن باندې د فعلتون په وزن باندې نو مفعول مطلق دا دغه د پر راځي دا نوع د پر راځي د نوع د پر د سره پر راځي د نوع د پر لکه پوه شوي ها او یا چې نه د دې پہچان د صفت نه کیږي لکه ته ضربت ضربا شديدا ما هو په ډیر زیات والو سره مطلب دا چې د والو نوعیت زما هغه ډیر زیات نو لکه تا که څه شوی ضربت ضربا نو بیا صرف د تاکید لپاره ده او که ضربت ضربا شديدا دی وي نو بیا هغه د سره لپاره د نوع لپاره د سره لپاره او دریم نمبر چې د دې پہچان بګي د مضاف الیه سره لګته جلست جلوس القاری ذکینا استم د قاری سے ذکینا استو پشان دي نو عام طور باندې د فعلتون بوزن باندې راځي څه بوزن باندې لکه دا شعر دی کنه الفعلة للهيئة والفعلة للمرة الفعلة للمرة والفعلة للهيئة المفعل للظرف والمفعل للآلة چې فعلة وزن دا نوع لپاره راځي فعلة وزن دا مره لپاره راځي لکه رسو وایي دا او مفعل وزن دا عام طور باندې ظرف لپاره راځي او مفعل چې دا آله لپاره راځي لکه پوه شوي نو مفعول مطلق د سره لپاره مفعول مطلق په کلام کې د سره لپاره راځي څو وجې دي درې نمبر 1 د سره لپاره د تاکید لپاره د تاکید لپاره کله راځي چې کله صرف مصدر ذکر شي دی نه دا مصدر چې کم د فعل او کله کله دا نوع د بیان لپاره د نوع لپاره به کله راځي چې کله دا د فعلتون په ځمانه راغلی کله او نور پہچان د سره کېږي چې کله د موصوف صفت ذکر کړی شي د موصوف او دریم نمبر پہچان په سره کېږي په مضاف الیه سره په سره په مضاف الیه سره دریم نمبر مفعول مطلق راوړل کېږي د عادت لپاره د عادت د بیان لپاره د سره لپاره د عادت د بیان لپاره ا دې پہچان ده چې د عام طور باندې فعالتون بوزن نه دي لکه جلست جلستن زکینا سم په یو پیر کې نستو سره فعلة وزن ده الفعلة للمره والفعلة للهيئة لکه پوه شوي او یا دا به تسنیه راغلی لکه ته جلست جلستین یا جلست جلسات زکینا سم په ډیرو کې نستو سره پوه شوي به معنی نو دا نن سبق دویمه خبره موږ ولاول ګوره د مفعول مطلق تعریف کو داغه مثالونه او دا وی چې فعل به څنګه ذکر وي دویمه موږ وې چې مفعول مطلق د سره پر راځي نو سره پر راځي د دریو د پر نمبر 1 مفعول مطلق برای تاکید او مفعول مطلق برای نو او مفعول مطلق برای دا دوه به زمکه
ويذكر للتاكيد یو کله کله دا مفعول مطلق ذکر کولای کیږي د تاکید لپاره لکه ضربت ضربا او لبيان النوع یا بعد نوع د بیان لپاره نوع څه د ویل کیږي چې دا فعل مذکور د فاعل نه په کومي طریقې سره واقع شوی دی په کومي طریقې سره واقع شوی دی پوه شو به باندې لکه د دې لپاره څه مثال لې جلست جلستن جلسه القاری جلست جلسه سمانه ذکین استم د قاری سے ذکین استو پشند او لبيان العدد یا ودا مفعول مطلق راځي د عدد د بیان لپاره لکه ته جلست جلستن او جلستین او جلسات سمانه د ذکین استم په یو پیر کې نستو سره او یا په دو پیرو کې نستو سره یا په درې پیرو کې نستو سره وقد يكون د دې نه دا خبره کوي چې مفعول مطلق دا مصدر دی مفعول مطلق دا وکلا د خپل باب نه مغایر وي د خپل فعل نه بسوي تغایر به بکی تغایر معنی بدل وي کله کله د څومره تل شي عام طور باندې ماته ګورئ عام طور باندې قاعده دا ده چې مفعول مطلق یعنی د مصدر او د فعل د حروف او باب هر څه یو شان دي حروف هم یو شان دي حروف اصلي او باب هم صحیح یو شان لګته مې جلست جلستن نو اس ګورل لګی را جلستو کې جیم لام سین تا رہے او په جلسه کې جیم لام سین تا رہے کنه ویګې مې معنی ها دا شانتی زم ضربت ضربن نو په ضربتو کې هم زواد را باندې او په ضربن کې او باب هم یو دی کنه او کله کله د سی وی چې په دې مصدر کې او په فعل کې تغایر وي سوي تغایر معنی بدلواله وي او دا تغایر په درې قسمه ده نمبر 1 دا چې تغایر فی الماده چې صرف په ماده کې چې دا مغایرت وي صرف په ماده کې مغایر باب یو شانتی وي او مغایرت صرف په څه کې وي په ماده کې وي ویم دا چې مغایرت صرف په باب کې وي الفاظ یو شانتی حروف اصلي یو شانتی وي خو صحیح بدل وي باب بدل وي او دریم دا چې باب هم بدل وي او ما دغه به هم بدل وي پوه شو به معنی لګې ته قعدت جلوسا قعدت جلوسا نو اس بقعدت جلوسا کې د دې چې ترکیب کوم نو څنګه بکوما قعدت فعل فاعل او جلوسا مفعول مطلق وز دا مفعول مطلق ده او دا مصدر ده خدا مصدر د فعل مذکور په معنا باندې خدای کنه د فعل مذکور په معنا باندې خدای ته قعودم کې ناستو ته وي او جلوسم کې ناستو ته وي خو د دې ماده جیم لام سین ده او د دې ماده قاف عین دال ده خو باب یو شان دي ځکه دا هم د نصرانه ده او دا هم د نصرانه ده باب د کفان دا نصرانه نصر په خو دوانه چې دا د مجرد نه دي دوانه سره دي دا مجرد نه دي پوه شو به معنی ها نو دل کې دا اوس مغایرت فل ماده ده خو مغایرت فل باب نه ده کله کله د شي چې حروف یو شان دي خو دغه بدل وي لکه انبت الله نباتن انبت الله نباتن نو دل کې دا ترکیب څنګه کومه انبت فعل لفظ الله فاعل نباتن مفعول مطلق نو زه هغه مصدر چې د فعل مذکور په معنا باندې ده کنه ده او د دې حروف اصلي نون با تا او د دې حروف اصلي نون با تا دي خدا نباتن دا مجرد نه ده او اما دا باب فعل نه ده د ثلاثي مزید نه ده پوه شو به دی باندې پوه شو ها کله کله بده سی وي چې باب هم بدل وي او معنا به هم بدل وي لکه الله تعالی فرمای فاوجس فی نفسه خیفه موسی فاوجس فی نفسه خیفه نو ځل کې دا خیفه مفعول مطلق ده او جسر لپاره او باب هم بدل له او معنی هم بدل ده باب هم بدل له او الفاظ دغه حروف اصلي هم بدل دي معنی خو یو چنده دا پوه شو به معنی په دې باندې پوه شو دا وای وقد يكون قد سره اشاره دي خراب ده کنه قد لپاره تقلیل لازم چې عام طور باندې خود سی وي عام طور باندې خود سی وي چې دا مصدر د فعل مذکور باب او ماده یو شان دي او کله کله يكون وقد يكون او کله کله وی دا مفعول مطلق من غیر لفظ فعل مذکور د فعل مذکور د لفظ نه علاوه نه قعدت جلوسا پدې کې څه چل دی لکه باب یو د ماده بدل ده فاما تنبادن کې څه چل دی ها نو دلته دوه مثال ذکر کړی دي چې ماده بدلې او یې باب بدلوي او چې کله باب او ماده ځوانه بدلې نو هغه مثال به نه ذکر کړم تاسو سره وري گئی فاوجس فی نفسه خیفه فاوجس فی نفسه خیفه خالي پریوانی پوښوي فاوجس فی نفسه خیفه بل خبره اخرانه خبره ده دا مفعول مطلق مبارک
چې مفعول مطلق دا فعل کله کله حذف کیږي هم د مفعول مطلق دا فعل یعنی عامل لري کله کله حذف کیږي هم بیا چې کله حذف کیږي نو حذف د فعل کله جایز وي او کله واجب وي د مفعول مطلق فعل با کله حذف کیږي نو مفعول مطلق فعل چې حذف کیږي نو کله به جایز وي او کله به واجب وي نو کله چې قرینه موجوده وي نو د مفعول مطلق فعل حذف کول جایز دي کله چې قرینه موجوده وي نو د مفعول مطلق فعل حذف کول جایز دي قرینه په دوه قسمه ده قرینه حالیه قرینه مقالیه قرینه حالیه چې د حالت تقاضا کوي چې دلته مفعول دی نه حذف شوی لکه څوک راشي کنه او تر دوه خیر مقدمین خیر مقدمین نو په اصل کې دې سره قدمت قدوما خیر مقدمین چې راتلل وشوستا تا راتلل وکړلو او تا راتلل په خیر باندې خیر مقدم لکه موږ خوش آمدید نو دا حالت د خبره تقاضا کوي چې قدیم ته قدوما خمنګ ولګه په خیر اله کنه نو اوس موږ په پښتو کې څه کوی په خیر اله خو موږ رس نه وایو چې هغه ستا زمون کړه کور ته راغلي او ستا راتلل ډیر برکت دي او ستا راتلل دی په خیر وي دوه قسم موږ نه کوو موږ په خیر اله وساته پته ده دا حالت د خبره تقاضا کوي چې ډیر راغله نو ته خیر مقدمین ته وای او په اصل کې دا څنګه ده قدیم ته قدوما خیر مقدمین قدیم ته قدوما خیر مقدمین او کله قرینه چې دا مقالیه وي لکه یو سره ته وای کیف ضربتا څنګه دی والد څنګه وګڼو او ته جواب کوی چې ضربن شدیدن چې ډېر سخت مو اصل کې څنګه ده ضربته ضربا شدیدن لا قرینه سره مذکور فی السؤال معهود فی الجواب پوښوي لکه پوښوي به معنی نو د مفعول مطلق هغه د لپاره فعل کله کله حذف کول جایز او کله کله حذف کول واجب کله کله با د مفعول مطلق فعل حذف کول جایز به کله چې کله قرینه موجوده قرینه په څو قسمه نه یو قرینه حالیه او یو قرینه مقالیه قرینه حالیه چې د حالت تقاضا کوي او قرینه مقالیه چې دا مذکور فی سوال ماخوذ او کله کله به وجوبا دا حذف کیږي وجوبا دا معنا ده چې بس د عربونو د اوریدل شوی دي چې عربیان په دې کې دا فعل دا مفعول مطلق د لپاره حذف کوي لکه هغه وای سقيا شکرا حمدا راعيا نو سقيا بعد ذلك سقاك الله سقيا شکرا شکرتک شکرا او حمدا حمدتک حمدا او راعيا رعاك الله راعيا دا اوس په دې کتاب کوم په خپل باندې نو دلته کې دا وجوبا هغه حذف کوي د هغه فعل پوښوي دا سماعي معنا دا چې د عربونو اوریدل کی او عربونو اوریدل شي وګورئ وقد يحذف فعله کله کله حذف کول کیږي فعل لري لقيام قرینه د قرینه د قیام د وجنه جوازن جائز ده كقولك للقادم لکستا وینا راتلون کی دا قرینه حالیه ده خیر مقدمین خیر بخیر علی اصل کې څنګه ده قدیم ته قدوما خیر مقدمین قدیم ته قدوما خیر مقدمین او وجوبا سماعا او قرینه مقالیه د لګینه ذکر شوی ښه قرینه مقالیه چې کله کله قرینه مقالیه موجوده وي داګه د نوم فعل حذف کیږي لګاتار رسوي کیف ضربت ته جواب کوی وسو ضربا شديدا ووجوبا سماعا او کله کله د فعل حذف کول واجب وي سماعي تور باندې لکه سقيا او شکرا حمدا او راعيا ولا سقيا اصل کې څنګه سقاك الله سقيا الله پاک دی پتا باندې او بوس کی الله پاک دی تاسو سیراب کی الله دې موړ کوي او شکرن پاسل کې څنګه شکر تو کا شکر ما شکر ومنه استاد شکر مې ادا کوستا ترکیبونه بدرځي کنه سقاک الله سقا مس ترکیبي سقا فعل کا ضمیر مفعول به او الله فاعل او سقيا مفعول مطلق فعل سره خپل فاعل مفعول به مفعول مطلق نه شکرت کا شکر شکرت فعل فاعل او کا مفعول به او شکرا شکرت کا شکر ما استا شکر ادا کو صحیح حمدتک حمدا ما تعریف ہے غصہ په تعریف بیان ول سره رعاك الله رایا الله تعالی دې ستاره رعایت وساتي سره رعایت وساتي الله پاک الګه پوښو به معنی نو ګوره د مفعول مطلق په اړه کې موږ سو خبره وکړه لا منصوبات او موږ دا وی چې منصوبات او مرفوعات په دې په څولې ذکر کړل نو موږ وی چې په منصوبات او مرفوعات دواړو کې عامل چندا یوي بیا موږ منصوبات مقدم کړل په مرفوعات په مجرورات باندې لاګي وجه او بیا موږ دا خبره وکړه چې دا منصوبات د په الف تاء سره ولې جمع ذکر کړه منصوبات اجمالا وي دا غیر یادولو طریقه چې پنځمه فاعل به یوازې وای مفعول مطلق به له فيه معه او حال د مستثنا او بیا د غسلو
داینه بعد منګه مفعول مطلق وی چې دا ولي بری نور باندې مخ کو ا دې ته مطلق ولي وي ځکه چې دا هر قسم قید نه خارج وي بیا موږ دې تعریف کو چې کو هو مصدر بمعنى فعل مذکور قبله چې هغه مصدر ته چې مکه د دې نه یو فعل ذکر کړل شوی او دای په معنا باندې اوس دا مکه فعل چې دا بیا حقیقتا ذکر شوی لکه ضرب تو ضربن یا به تقدیرا ذکر وی لکه ضرب الرقاب او یا به دې مکه داسې اسم وي چې هغه د فعل په معنا باندې وي لکه زید ضارب ضربن بیا موږ وی چې مفعول مطلق د سره پر راځي مفعول مطلق د درې سيزونو پر راځي یا د بیان د تاکید لپاره یا د نوع لپاره او یا سره لپاره دا عدد لپاره بیا موږ دا وی چې عام طور باندې خود شي چې د مفعول مطلق د مصدر او د فعل باب او ماده دواړه وي کله کله ماده جدای کله کله باب جدای او کله باب او ماده دواړه جدای بیا د څلورمه خبره موږ دا وکړه چې د دې هغه فعل کله حذف کول جایز وي او کله حذف کول واجب وي فعل حذف کول به جایز هلي چې کله قرینه موجوده قرینه حالیه او قرینه مقالیه ده او دویم نمبر چې کله د دې حذف کول واجب وي او واجب د دې چې نه دا سماعي ده پوه شئ او دغه سلور ټکی چې په دې کې دغه سقط او شکرن په دې کې دکی اوس تاسو دې څه وکئ چې تاسو د دې ترکیبونه بولی کوي په کور کې اذكر الله ذکرا کثیرا د قران مجید نه چې مفعول مطلق په کم ځای کې استعمال شوی دی یو څو ټکی داګې نه ولي کوي اذكر الله ذکرا کثیرا ترکیب بسنګ کو اذكروا فعل امر واو ضمیر بګه فاعل الله مفعول به ذکرا کثیرا ذکرا موصوف او کثیرا ولا صفت موصوف تر خپل صفت نه مفعول مطلق برای د سره بار دی تاکید نه نوع ده نوع ورته کلمات او صفت ذکر شي صفت ذکر شنو بیا به موږ پکې مفعول مطلق برای نوع وایو اذكر الله ذکرا کثیرا اذكر الله ذکرا دا الله ذکر کوي او اذكر الله ذکر د الله تعالی ذکر کوي په داسې طریقې سره ډیر ډیر وي لګنه ډیر فسوف يحاسب حسابا يسيرا تاسو ورشه به درشمه کې د دې ترکیب وکوي سوف يحاسب فعل مجهول ځان لا وځي رجت الارض رجا بست الجبال بسا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا تمور السماء مورا تسير الجبال سيرا دكت الارض دكا دكا تبرنا تتبيرا تبرنا تتبيرا اغترف غرفة بيده اغترف غرفة بيده اغترف غرفة بيده ترکیب ګران دی کنه اغترف فعل ده او ضمیر پکې فاعل ده غرفتن مفعول مطلق ده او بيده دبا جار مجرور متعلق بچا پوره اغترف پوره اذا پکې ملي کې خو دې کوي زلزلت الارض زلزالها زلزلت الارض زلزالها إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا نو إنا حرف مشبه بالفعل او دغه ترکیب بکوي فصلناه تفصيلا فصلناه تفصيلا فصلناه تفصيلا یاد بشي ها دا سبق بیات کوي ترکیبونه بولی کوي خدا الله خاطر وکي دیو بل نه نقل نه کوي خپل باندې بولی کې خپل باندې په اصل باندې دا نقل باندې کوي هغه یاد بشي دا سبقو